مخکې ذکر کو نو خپل بچي به هم د معبودانو په نامې باندې به عللولو او ذبح کولي به. قل لا اجدو ویا ای پیغمبره چې زه نه موندم فی ما اوهیا د هغه څه کې چې وحي کولی شي ما ته محرمن حلال کړی شوي محرمن حرام کړی شوي علی طاعمن په خوړونکي باندې چې هغه خوري الا ان یکون میتتن مګر دا چې دغه مرداره وي او دم مصفوحه یا دا چې وینه بهیلې شوي وي او لحم خنزیر یا هغه غوښه د خنزیر ولا فانه رجس او فسق یقینا دا خو پلیتی یا فسق دی فسق مطلب حرام احل لغیر الله به څه اوچت کړی شوي اواز په دې باندې د سوای د الله تعالی نه فمن اضطر غیر باغ بلکې څوک محتاج کړی شو خو په داسې حالت کې و دا څه خوند نه و اخیستونکی او نه تجاوز کوونکی و نه فان ربک غفور رحیم یقینا رب د تا بخښونکی او رحم کوونکی مهربان دی. پس که چاته څه شی نه میلوېدلو نو بیا دغه محرمات هم خوړی شي مطلب اضطراري حالت کې خو داسې وي نه چې پوره په ښه د شرعي مصیب خبره څخه کړي ورکړي جوړه کړي او ښه په مړۍ خېټو کړي داسې نه کوي بس صرف دوله وخوره چې صرف دور نه د مرګ صورت کوم واقع کېږي چې دین نه بچ شي بس. او دین کې الله رب العزت فرمایي چې دین کې زور جبر او همدارنګې زه زیاتي بوج په انسانانو خپل مخلوق باندې نه اچوم وګوره دې کې حرام دي خو بیا هم الله رب العزت اجازت ورکړی جواز دی. وعلى الذين خلق هادو چې هغه یهودیان دي حرمنا موږ مې حرام کړي وو کل ذي ظفر هر یو د نکونو ولا من البقر والغنم د غواګانو او همدارنګې د ګډو بیزونو حرمنا مو حرام کړي وو په دوی باندې شحومهما د دیارکم وازدري الا ما حملت ظهورهما مگر هغه څه د دیو شاګانو کې وي او الحوایا یا د کلمو سره او مختلطه بعزم یا په ډوکو سره وي ذالک جزیناهم د دې وجنه چې مو سزا ورکړې وه دیو ته ببغیهم د دیو د سرکشي د وجنه وان لصادقون او یقینا مو رښتونکي یم. بس که څوک اعتراض وکړي چې یاره مخکې ذکر شو چې یاره دغه شیانو نور محرمات د الله تعالی نه ذکر کړي او بیا دغه یهودو باندې ولې دغه کړي دي وي د دې د وجې نه چې دیو ظلم او زیاتی کول نو د کومه د دیو سرکشي او سرکشي د وجې نه د الله تعالی د سزا په طور باندې باندې حرام کړي وو. فإن كذبوك کجې دیو تکذیب کړي تعالی نه فقل ربکم نو ته ویل چې د رب د تاسو چې دغه خاوند رحمت فراخ والا دی ولا يرد بأسه نو پس کېږي غضب د دې والا عن القوم المجرمین د قوم د مجرمانو نه سيقول الذين زد څو وي خلک چې هغوی شریکان ګرځوي مطلب شرک کوي لو شاء الله که چېرې خوښه شوي الله تعالی ما اشرکنا ولا اباؤنا چې موږ شرک نه کړی او نه د مو پلارانو ولا حرمنا من كل شيء او نه حرام کړی مو هر یو شی كذلك همدارنګې کذب الذین دروغ ویلي او خلکو من قبلهم چې هغه مخکې د دوی حتی ذاقوا بأسنا تر دې پورې چې وڅښل دوی د مو والا عذاب قل هل عندکم من علم نو بیا آیت تاسو د څه دلیل فتخرجوه ته لنا تاسو بیان کوم ته ان تتبعون تاسو تبع نه کو الا ظن مگر د خپل ګمانونو له خپل سوچ او فکر را ان کنتم او ان انتم او نه تاسو الا تحرسون مگر اٹکلو خبرو پسې ځان خبرو راوړېدلو پسې قل تو یا ای پیغمبره فلله الحجة البالغه الله تعالی د پر دلیل د خود چې دلیل څنګه دلیل پورا دی ولو شاء کچیر خوښ شوی الله تعالی له هداکم اجمعین تاسو ټول خلکو ته به هدایت کړی قل تو یا حلم شهداءکم الذین راوړو تاسو علیمان شهدا مراد علما خلک چې دوی به خلک یشهدون چې دوی به کوي کوله چې ان الله یقینا الله تعالی چې دی حرم هذا چې دی حرام کړی دی فإن شهیدو کچې د دوی دی خبره تصدیق وکړي نو فلا تشهد معهم نو تاسو دوی سره د دې خبره تصدیق ما کوو ولا تتبع اهواء الذین او د او خلکو خواهشاتون تبعیداري ما کوو کذبوا بآیاتنا چې هغوی دروغ ګڼي د مو آیتونه والذین خلق چې لا یؤمنون بالآخرة وهم بربهم یعدلون چې هغوی ایمان په آخرت باندې نه راوړي او رب سره برابروالی کوي قل تو یا تعالوا راشئ تاسو اتلو زه ته بیان کوم ما هغه څه حرم ربکم څه حرام کړي دي رب د تاسو علیکم په تاسو باندې دې ځنه 11 اوامر نواهی ذکر کوي الله تشرکو به شیئا دا یو چې تاسو الله تعالی سره هیڅ کوم شریک نه کوئ څه شی هم شریک نه کوئ مطلب ذرې برابر شرک مو نه کو دویم وبالوالدین احسانا د
د مور او پلار سره ښه سلوک نیکي کول. ولا تقتلوا اولادکم دریم دا چې تاسو خپل بچي مه قتل کوو من املاق د ویرې د لوږې نه. نحن نرزقهم تاسو ته رزق درکوم خوراک درکوم و ایاهم او دوی ته ورکوم. نو فلا تقربوا الفواحش مه نږدې کوو تاسو بېحیي کارونو ته. د څلورم ما ظهره منها و ما بطنه که ظاهر وي او که پټې وي. پنځم دا چې ولا تقتلوا النفس التي او مه قتل کوو نفس یو کس هغه څه حرم الله چې هغه قتل د الله تعالی حرام کړی وي الا بالحق مگر په حق سره مطلب چې حق ورباندې ثابت شي. ذالکم وصاکم به لعلکم تعقلون دا حکمونه دي پر الله تعالی تاسو ته کوي یا دا حکمونه دي پر الله تعالی ذکر کوي تاسو ته چې وصاکم او حکم کوي تاسو ته په دې سره دې لپاره چې تاسو عقل له کار واخلو. ولا تقربوا مال اليتیم دا شپږم دا چې مه نږدې کېږو مال د یتیم ته الا بالتي هي احسن مگر په هغې طریقې سره چې هغه ښایسته وي. مخکې غالبا سورې ال عمران کې ذکر کړی و ښایسته طریقه د یتیم مالدارې چې یو دا څه د هغه کوم د حوایجو مطابق استعمال شي بس څو هغه لګي هغه ورته سامان اخلي خوراک څښاک وغیره. یا دا چې خپلو پیسو سره پیسې ورسره راکړي خو زیاتي نه خوري دې لپاره چې اضعافه مضعافه چې بس ختم شي او دا سبا دپاره بیا یې له فقیر ناست وي. حتی یبلغ اشده تر دې پورې چې ورسېږي دا هغه ځواني ته مطلب بلوغ ته. و اوفوا الکیل والمیزان پوره کړو تاسو تول او پیمانه بالقسط په انصاف سره. لا نکلف نفسا متکلف کې نه اچوم یو نفس الا وسعها مگر د هغه وس مطابق. و اذ قلتم فعدلوا اتم نمبر چې کله تاسو خبرې کوو نو فعدلوا بیا په انصاف سره کوو ولو کان ذا قربا اگر که دا د رښتې والا وي. و بعهد الله انم نمبر دا چې تاسو پوروالې وکړو او پوروالې وکړو د وعدو د الله تعالی والا. ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون. وان هذا صراط مستقیم لسم نمبر دا چې دغه قرآن کریم چې دغه لیار برابره دی او د مال لیار دی. فاتبعوه دې تابعداري وکړو. ولا تتبعوا السبل او تاسو تابعداري مه کوو د ډېرو لیارو نه. فتفرق بکم نو تاسو په منځ کې جدوالی به وکړي شي عن سبیله یا دا چې تاسو به جدا شو خطا وشو د سیده لیارې نه. د 11 نمبر ذالکم وصاکم به لعلکم تتقون. ثم آتینا موسی الکتاب بیا ورکړی مو موسی علیه السلام ته کتاب پوره علی الذی احسن و تفصیلا په هغې خبرې باندې چې هغې کې ښایسته تفصیل بیان شوی لکل شی د هر شي والا. هدی و رحمتا هدایت او په دې کې رحمت و لعلهم دې لپاره چې دوی بلقاء ربهم یؤمنون